الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شرف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما انتہائی درجی واجب الاحترام علماء کرامو ددی مدرسی اساتذہ کرام طلباء و ددی علاقی سرا تعلق لرون کو مسلمانانو او پدین بانی انتہائی مین زمارونو زمانگا استاسو دل دا پدومرا گن تعداد کی راجمع کی دل دا یو عظیم کتاب دا ختم پا سلسلہ کرا اللہ چی پکم محفل کی تاصلہ دا ناستی توفیق در کڑے رے دا محفل دیر زیاد آلہ رے دا رے محفل درجہ سمرہ دا غزہ منگا استاسر تصور نبار دا منگا استاسر آگے تصور نشو کولے چی دا سمرہ لوے آلہ محفل دے انشاءاللہ لدے محفل آغا سمرہ چی دا قیامت پورز اللہ مو لرا کی نمنگ تا بیا اندازہ ولگی چی دا پا سمرہ آلہ محفل کے منگلہ اللہ دناس دی توفیق را کڑو بہر کیف وس منگ تراغی مقام نرے معلوم خود عمر خبر رچی دا اللہ شکر و باسی چی دا دے فتنے پا دور کے اللہ تا سراوس دی او خبل کلام تے کے نولی او بیا دغشانتی دیر خلق راوستل در ختم پرے مبارک محفل کے کینول الان کے پرے علاقہ کے صرف دغ کسان نری کم چی مسجد کے یا باہر پسہن کی ناس دی بلکہ پرے علاقہ کے بڑیر خلقی اللہ ہر چال در توفیق نور کئی نو دا محفل ہم آلہ او بیا پرے محفل کے دری قسم خلق تے یو اغا خلق تے چی ردی مدرسے اغا استازان دی دویم حق خلق تے چی اغا دے مدرسے شاگردان دی او دریم حق خلق تے چی دے مدرسے ددغ استازانو او دے طلباء سر محبت لرون کری دا دریوان طبقی دا مبارک ری کم چی راغلی دل تر ختم القرآن پس سلسلہ کے خبل کارون ترکڑی پری خودی ری او دل تر جمع شویری دا دری قسم خلق دا دری قسم طبقی دا اللہ پنیس بار دیر آلہ و مبارک ری دا کم محفل چی منگا و تاسو پکی ناسیو یو خو پرے اعتبار سر دا مبارک تے چی دا مسجد دے او دا مقدس مکی باندے دا اللہ پنیس باندے رٹولنا محبوب علاقے و خطے دا جماعتو ندی نبی علیہ السلام حدیث تے احب البلاد الاللہ مساجدها دا اللہ پنیس باندے خارنو کی رٹولنا خوخ زیونا اللہ تجمعاتو ندی وابغض البلاد الاللہ اسواقها او دا اللہ پنیس باندے اللہ تا مبغوث ترین زیونا خارنو کے اغا بازارو ندی دیر خلق پای بازارونو کی بای زمانگ آواز باوری ہم اللہ تاثر توفیق در کو چی براسی مبارک خطہ باندے تاثر دناس دے توفیق در کو او بیا کم محفلہ و مجلس کے جی تاسو ناسی دا دے محفلہ و مجلس دا چکلا
دلته کې ردی وسه شوی مقرر شوی نو دا د قرآن په سلسله کې او د قرآن په نوم باندې دا مجلس دلته کې چې وسه شوی او مقرر شوی کم کتاب کم قرآن دا غي سره هر یو سر تشي مولانا سے مخ کی خبر وکړه نه هغه سله فوقیت او مرتبه ور کوي تاسو ګورئ قرآن کې او سو زینه به تاسو په نظر باندې راشي هغه ته به تاسو یو سوچ وېسئ چیرې الله دې له دومره مرتبه ول ورکړي را یو ک تاسو کتلی الله دنیا کې دا زمانہ چې پیدا کړی را نو دا زمانہ الله تعالی کال په 12 میاشتو کې تقسیم کړی او بیا په 12 میاشتو کې الله د رمضان مبارک میاشت لډیر لوی درجه ورکړی را تاسو پاره کې نوافل کوي الله په فرایض باندې بدلای هغه کې تاسو یو فرض کوي الله په او یو باندې بدلای زمون ذهن ته او سوچ او فکر راغی رب یو لس میاشت نور تاوم پیدا کړی وي د رمضان لرا دومره درجه ولې میلاو شوی را الله فرمای انسانا قرآن کولاو کا سورہ بقره کې دویمه سپاره کې ورته خبره جواب ته میلاو شي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن مونږ ته پته ولګیرا واقع ډیر زیات لوی عظیم کتاب دی چې د دې میاشت د سره سنسا اغا نسبت راغی نو هغه میاشت له سمره درجه ورکړه بیا په هغه میاشت کې او شپره هغه ته ليله القدر شوی قرآن کې الله فرمایل ان انزلنا في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر د زرو میاشت نو ورته الله تعالی اعلی فرمایلا د زرو میاشت مساوی هم نه خیر صغر اسم تفضیل دا الله په علم کې رچ دو چند درې چند سمره دا و زمون زین ته بیا دا خبر رااله چې رب دا شپه یو شپه له تاول دا دومره عزت ورکړي چې دا یو شپه د زرو میاشت نه زیات وګرځولا الله فرمای قرآن کولاو کا تا ته بدغه سوره قدر په ابتدا کې تا دا جواب میلاو شي ان انزلناه فی ليله القدر من دا قرآن د ليله القدر په شپه باندې نازل کړي او هم ته خو وسپته ولګیرا چې قرآن دومره عظیم کتاب دی مونږ ته خو تر اوسه پورې دا پته نه وه مونږ ته د دې محفل دومره اندازه نه لګېده چې واقعي دا څومره لوی محفل دی چې د هغې قرآن مجید دپاره دا محفل دلته سجاو شوی دی دا خلک د دغه قرآن په سلسله کې راجمع شوي دي واقعي دا داسې یو عظیم کتاب دی چې دې هغه میاشتې له هم درجه ورکړې وه دې هغه شپې له هم درجه ورکړه بیا زمونږ ذهن ته یو سوچ راغی کله کله مونږ سوچ وکړو چې الله د انسانانو زړونه دا په دنیا کې یو دو ذهنو سره تړلي دي یو د مکې سره تړلی دی بل د انسان زړی د مدینې سره تړلی دی نن که پرې محفل کې ما دا ووې چې زه کالام ته ځم بیان لا که څوک زما سره په چکر باندې تلل غواړي نو زما سره تلی شي شاهد په محفل کې څوک هم پانسي چې یاره شاه زمونږ کارونه دي مونږ دومره وزګار نه یو چې چکر ولزو او که پرې محفل کې ما دا اعلان وکړو یو کس راغلی دی د هغه سره د مکې مدینې د سعودي عرب ویزره مکې او مدینې له خلک بیایي د هغه ځای زیارتونه په خلکو باندې کول غواړي محفل کې څوک داسې شته چې هغې دپاره تیار شي شاهد چې په دې محفل کې یو کس هم داسې پاتې نه شي چې هغه په خپل ځای باندې ونه درېږي چې دغه ځای ته زه تلل غواړم زما نوم داره شناختي کارډ مې داره زما د پلار نوم داره وې زه مې داره شاهد چې ټول خلک په خپل خپل ځای باندې ودرېږي او کله کله موږ سوچ کوو چې ربا موږ خو مکه هم ولیده موږ مدینه هم ولیده موږ د هغې مقابله کې بیا د خپل سواد د غرونو سرونه هم ولیدل موږ د سواد غرونه زرخیز ولیدل هغه خو موږ ته صفا شګې په نظر باندې رالې نه هلته کې چینې شته نه هلته میوهدارې ونې شته نه هلته داسې سرسبز او شاداب علاقه شته نه هلته موږ فصلونه په نظر باندې رالل رب دا څه وجه کېدی شي الله فرمایي انسانه لږ غونته قرآن کولاو کا د یو سورت سر راواړوه د بل سورت سر راواړوه د یو سورت په سر باندې به تا د په نظر باندې راشي چې دا سورت مکی دی د بل سورت په سر باندې به تا د په نظر راشي چې دا سورت مدني دی انسان اوس تعالی جواب میلاو شو چې هغه مکې او مدینې سره دا د هر یو انسان زړه تړلی دی خوا که مسلمان دی او که کافر دی تا تپوس کو جواب تا تر سورت د سرونو نه میلاو شو چې هغه مکه او مدینه کې قرآن نازل شوی دی مونږ ته اوس اندازه ولګېده
دا څومره عظیم محفل دی دا څومره عظیم کتاب دی چې د څه شي سره هم درې تعلق راځي هغه څه د کم ځای نه کم ځای ته وررسوي موږ بیا یو سوچ وکړو الله په ډېر کثیر تعداد کې فرشتے پیدا کړي د فرشتو تعداد صرف د الله په علم کې دی د بل چا په علم کې نشته چې الله څومره په ګڼ تعداد کې فرشتے پیدا کړي دي هغه فرشتے چې خانه کعبه په مقدار باندې اسمانونو کې کم بیت المعمور او بیت العزت ته 70,000 فرشتے روزانه طواف کوي او بیا د قیامت د ورځې پورې هغه فرشتے له نمبر نه ورځي کمې فرشتے چې زندګۍ کې یو پیر طواف کړي لري دومره کثیر تعداد کې فرشتے بیا مونږ وکتل هغه کې څلور فرشتے دا مقرب او اعلی یو جبرائیل او میکائیل دغه شان اسرافیل او اسرائیل مونږ ربا د څلور وانو کې بیا چې تا جبرائیل لکم عزت ورکړي کما مرتبه دې ورکړي دا نور ملائکه ته اسمان کې هغه عزت او مرتبه نه میلاو اخر وجه سرا الله فرمایا قران وګورا سوره تکویر وګورا د 18 سپاره کې انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین الله د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تعریف کوي الله د جبرائیل صفات بیانوي وجدار چې اسمان نه جبرائیل دغه قران زمکه تراوړره په 24,000 ټریپه کې مونږ ته اوس اندازه ولګیرا واقعي قرآن دومره عظیم کتاب دی چې د کم شپې ور سره تعلق راغلی هغه شپې ته زمونږ تصور نه وررسي د کمې ورځې د کمې میاشتې ور سره تعلق راغلی هغه میاشت په ټولو کې اعلی ده دغه شان د کمې فرشتې ور سره تعلق راغلی هغه فرشته په ټولو کې اعلی ده د کمو ښارونو ور سره تعلق راغلی الله په ښارونو باندې قسم خوري لا اقسم بهذا البلد وهذا البلد الامین الله په قسم خوري ځکه ښارونو ته نور ښارونه نه وررسي دا غیر قرآن سره تعلق او مرګتیا راغلی ده نن مونږ ته اندازه د قرآن ولګېره څومره عظیم کتاب دی که چېرته یو مسلمان درې قرآن سره هم په څه طریقې سره خپل تعلق راولي هغه انسان له به هم درجه ورکوي نمایت درې قسمه خلق دی او یو دا محفل د ټولو نه اعلی ځکه دا جومات دی د ټولو نه اعلی او بیا پرې باندې قرآن محفل سجاو شوی دی او درې قسمه خلق هغه یو تعلق راوسته لري چې زبر قرآن معلم او استاد یم دویم د قرآن سره تعلق پرې نسبت سره راوسته چې زه متعلم یم او زده کوونکی یم دریم قسم هغه خلق دی چې د دوانو سره محبت ساتي د قرآن سره محبت ساتي لکه راکم عام رونه چې راغلی او نن دلته کې د قرآن پرې جشن کې دلته کې ساغستې را او ناستې تر اخره پورې به انشاءالله ناسي د دریوانه کسانو باندې مختصر خبره کوم بیا ختموم یو هغه خلق چې دا د قرآن معلمین دي د قرآن مدرسین دي پرې مدرسه کې د قرآن درس ورکې استاسو بچولا په مخ د دنیا باندې د دین لوی اعلی اشخاص ګره نشته مون خو کله کله سوچ کو دنیا په مخ باندې اعلی اشخاص غري دنیاوی اعتبار سره داغو سره هغه پیسې سیوای د چا سره زمکه سیوای د چا سره دنیا کې هوده سیوای درې خلکو بشان اعلی اشخاص په دنیا کې ګره نشته زکه دیو ته معلم ویل کېږي استاد ورته ویل کېږي او معلم د قرآن او د حدیث تاسو لږ سوچ وکئ چې معلم نوم د ټولو نه اول چا ځان له ښودی دی الله هر چا طرف ته معلم نه وایي هر یو کس باندې د معلم او د استاد نوم دا نشي لګېدی د ټولو نه اول معلم الله ځان ته ویلی دی الرحمن علم القرآن وعلم آدم الاسماء كلها علم بالقلم زی پزی الله ځان ته معلم او استاد ویلی دی واستبر خپل گریوان کې سوچ وکا چې دا کم اساتذه کرام زمون بچو ته سبق وای زمون پر محفل کې ناس دي د دې مجلس دریم ایسه 1/3 سره په مقدس مکیوان د دیو نه لوی اعلی اشخاص ګره چرته هم نشته دا په مقدس مکر الله تعالی اولیاء کرام دي که یو انسان د قرآن او د حدیثو دغه معلم او استاد ته ولی نه وای نن د ما توخه د دنیا په مخ باندې بل ولی چاته تویل شي الله ځان ته معلم ویلو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله دنیا ته مبعوث کو رسول الله مبارک راغه
بیا تاسو لږ سوچ وکئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو ټیم باندې هر سره رسول الله مبارک په یو ټیم باندې جهادي محاذونه هم سنبال کړي مجاهد هم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو ټیم باندې معلم او استاد هم دی مدرس هم دی رسول الله مبارک په یو ټیم باندې دا مرشد هم دی دغه شان رسول الله مبارک پر ټول سيزونو کې رضان د پاره کم نوم خوښ کړي لري رسول الله مبارک دا ونه زرا لګل شیمه دنیا ته یو مدرس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته کرا لګل شي رسول الله مبارک دا ونه فرمایل زيو مبلغ را لګل شیم زيو مجاهد را لګل شیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب د ځان د پاره د نوم کین سوئی انما بعثت معلما ز دنیا ته معلم او مدرس او استاد را لګل شیما نن مونږ ته پته ولګیرا چې په مقدس مکه باندې معلم په شانته لو شخصیت بل نشته زکه هغه نوم الله ځان له خو ده هغه نوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان له خو ده دراخ هغه خلق ته چې د دیو په خدمت او عزت باندې الله تعالی دین درکې دا هغه خلق ته چې د دیو په توهین او عزت باندې الله د دین نه تا محروم کوي د دې وجنا د دنیا په مخ باندې قران د مدرس او معلم پشان لوی درجه بل چا نشته کم یو انسان چې د دیو خدمت کې خیال ساتي الله د خپل دین حصہ ور کوي کم یو انسان د دیو توهین او عزت کوي الله د دین نه محروم کوي د دین پته ولګیرا د الله په نسبت د دیو اعلی مقام دی تاسو ګورئ لګ واقعات ګورئ کوم خلکو چې معلم او د مدرس خیال ساتل لري الله دنیا کې رقم زه نه کم زه تور رسول لري زمون اکابرینو کې تاسو ګورئ شیخ الین رحمت الله علیه هغه د مالټا په جیل کې قید دی دا غسر حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دا طالب علم او شاگرد دی د روزي میاشراله حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه چې کوم د خپل استاد ته وای یره چې شیخ الین صاحب ته مونږ به تراوی کول غواړو شیخ الین ورته وای شاګردا ستانه یو خبره تپوس کوم دارا ته د قران حافظ یو کني و یره چې د قران حافظ خنیما شیخ الین رحمت الله علیه وای زره قران حافظ یم خو که زمخ کی تراوی ورکوم تمال فتح نشیرا کوله که زتا مخ کی کوما تر قران حافظ نه مخ کی ختم نشي کوله یو کار به وکړو دروځي میاشراله زو سحر تا ته یو سپاره سبق خیمه ما خامه پوری هغه سفاره یادوا ما خام نه اخوا ما سلطان تراو کی ما تاوروا تب مخ کی امام تب مخ کی قاری زب شات بتاب سے ولاړم کته غلطی کی زب فتح در کوم حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الین رحمت الله علیه توي یرجدا خډیر مشکل کار دی خلق نیمه نیمه رکوع حفظ کئ بیا رکوع حفظ کئ د قران حفظ شکل وکي بیا پاو باندې سلور پنځه میاشتې کې غیبان دور کوي یو کال پوری دورونه کوي زب څنګه یو رس کې د قران حفظ هم کوم سپاره به یادوم پاغي باندې و دور هم کوم ما سلطان و اتحاد تراو کې عمرم شیخ الین رحمت الله علیه وی تا پر جیل کې یو کار کړی یو عمل دی کړی ان شاء الله دا غیب په بنیاد با الله تا ته هم دغه شان قران در نصیب کوي په یو ټیم بر قران حافظ هم جوړيږي په یو ټیم باندې وا د قران د پاره امام هم جوړيږي تراوی به هم پڑھاوے ما زگر ما خام په منس کې شیخ الین رحمت الله علیه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه تا یو سپاره سبق وای دو درې پیر اغاړی الله د قران او سپاره ته حفظ کوي ما سوتن تراو ته ودرېږي یو لفظ پاغي کې خطا ناراضي بل ورس بل سفاره یادای یو میاش 13 شو هغه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه جیل کې دنه قران یاد هم کو میاش کې جیل کې دنه خپل استاد په مخ کې وامرو درې وجه سره ما درې معلم خبره شروع کړی را چې د محفل کې درې قسمه خلک ناشتي یو د دې مدرسې استادان دي یو د دې مدرسې طلباري یو هغه خلک ته چې د دوانو سره محبت ساتي لکه را دومره ګڼ تعداد کې د دې علاقې خلک راغون شوی دا دریوانه تفقیر الله په نسبت مبارک لري ګره تاسو نن خپل شان نه معلوم الله تاسو لري عظیم شان درکړي دا معلم استاد ما هغه استرا چې د په عزت کې الله انسان لا هغه خپل دین ور نصیب کوي د په عزت کې الله تعالی دغه انسان
ځان خپل دین اخلي او سلب کوي. وزمون زین ترا خبر راتلا چې هغه حسین احمد مدني زمون ونته انسان دی دا سوجه کې ریشي دا خدا عقل خبر نه را چې یو رس کې سړی سپاره یادې هم ماسوتن په غیبان تراویح هم کوي. زمون حافظان خو 3 کال کې اگر قرآن حفظ وکي روزه کې بیا هم ټول ورځ ناشتي یو سپاره په مشکل سره یاد کی ماسوتن بیا ووري درې اثر راز سره وجه سره مې د دې معلم خدمت کړو هغه جیل د مالټا په جیل کې انګريزانو دواړه قید کړی دي بالکل د جمع شپيري د جمع ورزيري سخت یخنی د اٹکيري سحر وخت ر پېشمنی په ټیم بال شیخ الین رحمت الله علیه تهجد تپاسی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وای زما زلب دا نمرل زما استاد شپه د انګريز د لاسونو گزارونه مخري داغه په بدن باندې زخمونه هم پراته سحر پاغه یخو بو باندې پدغه یخنه کې تهجد په ټیم باندې بیا ودس کوي زما بالکل زړه نه منلا زما چې کوم دی بل سلاس نه رسیدو ما د جیلر نه یو بوتل وغوښتو مې مال یو بوتل راوړه ما بر ما سوتن هغه بوتل ډکو ما بر شپې ځان سره جوخونو زمون سره د ځان ګرمولو اسباب نو شیخ الین رحمت الله علیه بلګ آرام کو مال بر یخنه د لاس خوب نه راتو خو ما بر خپل سینې په ګرمایش باندې هغه خپل استاد او بغیر موله کله چې شیخ الین رحمت الله علیه تهجد ته پاسیرو زبور پاسیر ما وای چې دا بواله د بوتل دا لګي تر مشوري ما ته حسین احمد داری په سوانه تر می کړی یره چې مار شپې خوب نه کړي ما سوتن ځان سره دا بوتل په خپل سینې پورې داسې نیولو زماره سینې په ګرمایش باندې دې کې لغون ته کې تر مواله راغله ره هغه استاد خدمت دنه په جیل کې الله دغه ثمره دنه په جیل کې ورکړي او میاش کې قرآن یادوم کا و عمرو ټول الحمدلله دا معلم اغا استرا دغه په خدمت کې الله تعالی خپل دین تعالی در نصیب کړي دغه په توهین کې الله تعالی خپل دین نه چیرې نو دا محروم کړي تاسو دنیا په مخ باندې وګورئ امام باندې پر رحمت الله علیه لو شخصیت په دنیا باندې تیر شوی ره چا تپوس د امام باندې پر رحمت الله علیه نو وکړه الله د دین د پاره منباګر زولي د دین د پاره چینګر زولي دا سوجه کې راشي هغه نور سنوي ما خپل استادانو خدمت کړي ما د معلمینو خدمت کړي زما استاد حماد زما د کورنه په ومه غلې او کوسکه لری کورو ما چرته خپل کور کې کټ د خپل استاد طرف نه سم کړي کم طرف ته زمانه استاد کورو ما شاید دل ته زپکټ کې سملم زما استاد په خپل کور کې راسم لاسي زما خپل استاد طرف ته چرترا نشي په دی وجہ ما چرته هم هغه سیټ تخپین نه غزولي نه میرا کټ کو سر هغه سیټ ته ګرځولې نه په دی وجہ ما د معلم مطابق خبره کوله په دې مجلس کې را درې قسم خلک ناشته په ټولو کې اعلی د معلم دی چې الله د قران مجید درس ور نصیب کړي او دا زنه ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فتوا سوال سو کال مخ کې ور کړی را خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتا سو کې ټولو نه بهتر سره ره کم چې قرآن په خپل باندې زده کو بل طرف ته ور ورسو ندار ټولو نه اعلی اشخاص او بیا دنیا کې تاسو ګورئ دویم قسم طبقه متعلمین دي طلباری د دیونه هم په مقدس مکه اعلی اشخاص نشته تاسو ګورئ الله چې دیوله په دنیا باندې کم پروتوکول ورکړي من کله کله اینو د خپل علاقې مشرانینو یو پروتوکول کې رواني منګ د لری نه سیکو اغره زمونږ د علاقې مینو ام پیلړ یا زمونږ د ملک وزیر اعظم لړ پر پروتوکول کې د طالب علم چې په سر باندې ټوپۍ خو دی را د شان د سرو چپلو کې راغله ره د شان د سر ګریوان دی د الله د طرف چې د کم پروتوکول میلاو دی مونږ ته کړ دی اندازه ولګی را په الله قسم دا طالب علم با مونږ پر خپل سر باندې کېدو اے طالب علم استاد خپل لاندې چې کوم سرمایه پرترا مونږ ته راغې پته نه لګي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل کم طالب علم چې خپل کورنا بهر روان شو د علم د استقرار لپاره الله د رحمت پرشتو ته وای اے زما د رحمت پرشتو عام انسانوم پر شګه قدم دی عام انسانوم پر خور قدم دی عام انسانوم پر غټوان قدم دی اے زما د رحمت پرشتو ال ورسی طالب علم د کور بهر شو طالب علم خپل مدرسې طرف ته روان دی زما زړه دا نغواړي زه نغواړم دا طالب علم
علم پر شگا قدم کیری دے پر کانو قدم کیری دے پر خوروان قدم کیری لاشی در رحمت پر شو در قدمون دلاندینا خپلی وزر خوری کئی طالب علم منگتا پا ظاہر احکاری دپا خوروان قدم کی خود دپا شگا و کانوان قدم کی خود در اخپو دلاندینا در رحمت پر شو خپلی وزر خوڑولی دی در ایک طالب علم پشان پروٹوکول ایچ چال ہم اللہ ورنکو مائی دوت طالب علم کا تا دا پتہ لگی را خدای قسم تبا در ایک طالب علم نے نفرت نکے ننچ اغیار کم نفرت زمان پزل کی را چولے تبا در لرین طالب علم گورے تبا پی خپل لاس ورچے ستار اخپو سر لاند پرشتیری ستار جسم سر پرشتیری طالب علم زمان پا خو باندیزا زمان جسم سر در رحمت پرشتیر ٹچی زمان جسم مبرکتشی دا دوانہ طبقے دیر زیادت آلا کلام معلم دے دا مدرسی استاز دے او کرات طالب علم دے نبی علیہ السلام چید طالب علم پبارکے دمر زبردست الفاظ فرمائے لی شاہد کائناتو کی دبل چارہ پاردا سے الفاظ نے فرمائے لی منگا و تاسو پر محفل کی ناسیو منگ دا سر پارا ناسیو چی اللہ منگ لجنت راکی منگا و تاسو ردین مخ کی منزو کو دیر پارا چی رب رضاش منگ لجنت راکی منگا کنور دا دین کارو نکو پیسہ جماعت وغیرہ مدرسوں کی لگو لارو ولکی لگو دا غریب سر اللہ سے اخلاص کو صرف پدی بانش اللہ رضاش منگ جنت تبوزی پتہ لگے رہے ٹول دنیا مسلمانان دا جنت پا طلب کری نبی علیہ السلام عجیب خبر و فرمیلا دا طالب علم دا علم پا طلب کرے من خرج فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی یو انسان دا خپل کور نا اوتو دا علم پا طلب کے نور مسلمانان دا جنت پا طلب کی خود جنت دری طالب علم پا طلب کی کانت الجنت فی طلبی جنت دری طالب علم پا طلب کی دا علم طلب کی جنت کوشش کی چرا طالب علم خپل زان تا چرینو دا راولم دا دین پتہ لگی دا نبی علیہ السلام سمر آلہ الفاظ سمر زبردست الفاظ دری طالب علم پبارک و فرمیل اللہ دا دنیا پا مخباندے دا معلم او متعلم دا سلوی استجی کم دینو پیدا کرے را دا دیون علاوہ پا مخدس مکی باندے دا سلوی مقدس استیانی نشتے پر یہ مجلس کی رات دو قسم خلق دریم قسم دریو چی کم دینو دا محبین دی تاسو قرآن کے اگو رئی نبی علیہ السلام نا علاوہ قرآن کے اللہ دا نور انبیاء نمالی یا موسیٰ اللہ فرمائی یا ابراہیم فرمائی یا یحییٰ خذ الکتاب فرمائی درشان دہری و نبی را پارا اللہ خپل نم چلینو دا استعمال کرے رے نم ورطا غستے رے تاسو قرآن کے پا استثناء رے وصو زینونا محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا حد من رجالکم یا وصو زینو کے نبی علیہ السلام نم غستے شوے نور کا رسول اللہ مبارک تا اللہ خطاب فرمائی یا محمد بیوزے ہم نہیں یا احمد بیوزے ہم نہیں اللہ دمر زبردست الفاظ کے اللہ دا محبت نہ ڈکنی دا نبی علیہ السلام تکی یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یا سینہ و توہا سرا زبردست الفاظ سرا نبی علیہ السلام دا خطاب کی دا دین پتہ لگی را نبی علیہ السلام دا اللہ پنسبانے یوم مقدس استرا و محبوب استرا خوکتاس قرآن کے اگو رئی کلچر طالب علم نمبر راگے کلچر طالب علم باری رالا بیا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ پاجبہ الفاظو کے نبی علیہ السلام تر شفقت نداگانے کے دا طالب علم نمبر چکل راگے آغا مقدس استیلوم اللہ تعالیٰ دا محبت زورا نورکڑا چرا زمان طالب علم دے دینا پتہ لگے رہا طالب علم دا عظیم استیرا ذکر قرآن سر نسبت راغلے مائد قرآن سر چی رکم سی نسبت راشی قرآن یو دم اعلیٰ مرتبی طور رسی دری استاد قرآن سر نسبت راغلے دری طالب علم دا قرآن سر نسبت راغلے نبی علیہ السلام دا اللہ پا نسبانے محبوب استیرا حکل شیر طالب علم نمبر راغے رسول اللہ مبارک لا اللہ را طالب علم پا سر باندے لگ دا شفقت نجی کم دینو زورن ورکی رسول اللہ مبارک دا کفار سر ناستے کفار رالل نبی علیہ السلام تی یو خبر مخککڑا وی منگ تا منو منگ بتاو منو چی تا پیغمبر ایمان براڑو یو مطالبہ زمونگ دا آغا حل کا
نبی علیہ السلام وایس مطالبه را مطالبه زما دارا چې ناکم کسان ستا سره ناستي دلته دا بلال رضی الله تعالی عنہ ره دا صہیب رومی ره سلمان فارسی ره دا خلق پرون زمو غلامان نن به منګ مسلمانان شو خطوه اسلام مساوات غوړه کوي دا به زمون سره یو صف کې ولاړی یو مجلس کې بناستی زمو غلام زمون سره یو محفل کې څنګه کیږي دا منګ نشو برداشت کوله دا خلق وشړه بیا منگستا خوال راشو رسول اللہ مبارک دیتا تیار نشو دویم خبری رسول اللہ مبارک تمخ ککڑا کدا خلق تنشی شڑلے بیا یو دویم کارو کا یورز دریو سرکینا یورز زمون سرکینا دا دویم حربدیو استعمال کڑا دیکھ خبری شروع دی دا نبی علیہ السلام پستر گڑن صحابی راغے حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پدوان استرگبان نابینارے دا رسول اللہ مبارک معزین دے پاگڑن دوستر کو باندې به تور واغستا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات خود د جهاد میدان ته وځي د کفار سرونه وਹੀ د به هم تور به واغستا پاغړن دوستر کو باندې سو جهادونو کې شریک شو هغه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ راغه غریب ترا پته نه لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دن سوګ ناستی دروازه وټکولا السلام علیک یا رسول الله اے د الله رسولا زما پتاوان سلام دے علمنی مما علمک الله الله چې تا د سخول راغینه ما ته مخیا دغه کفار له اعتراض په لاس باندې ورغه مونږ چې تا ته د خپل محفل نه وشړه دا خلک وایو دا خلک ته چې د مجلس په اصول باندې نه پويږي مونږ تا ته ویلو چې را زمون غلامان پاتې شویری دیو د مجلس اصول نه دي زده کړي زمون ستاسو اهم خبره شروع د راغه دروازه وټکولا تا باندې سلام کې او تا ته ما تراغ سره وخیا کم چې رب تا ته خولي الان کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ غریب پستر کو باندړونو اس پته ورته نه لګی را د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دنه سوګ ناستی کفار مقبل سرلا رسول الله مبارک لغون دغه خفغان اظهار وکاو او دا غنه لغون ته مخ واړو چې ته خو د کور سړی ته خو زما سابقه شاگرد دی ته خو زما صحابي زما سره ناس دی ما لول خلق د مکی کې نولو دریو سره خبره شروع تراله استادو په سره خبره کوله تا داسې محفل کې سلام وکاو او بیا را خبر وکړه دیونه مقبل اسمان دی وراله رسول الله مبارک لغون ته د خفغان اظهار وکاو ما طالب علم د دنیا په مخ باندې د الله په نسبانه محبوب استرا درې طالب علم شان عام کس نشور رسېره دغه رسول الله مبارک طالب علم کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خفغان اظهار وکاو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه د رسالت اسبال دا وریځ هم کړو دا نور اسمه هم کړو دا په کائناتو کې هر یو سیس کړو ګټ هم د رسالت اثبات کړو حیوانات او جمادات هم د رسالت اثبات کړو په الله باندې هغه ګران چې الله ورته یا محمد نوئی یا احمد نوئی یا ایو النبی یا ایو الرسول طه یاسین یا ایو المزمل یا ایو المدثر سرورتنی دا گانے کئی خوش کلر طالب علم نلک پریشان شو اللہ فوراً دا قرآن آیتون را نازل کل عبس و تولا ان جاہ الاما وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ اللہ دا نبی علیہ السلام پر شان کے اغم محبوبانہ زورنا رسول اللہ مبارک تراولے گلا اغم محبوبانہ عتاب ورنور کو چی یا رسول اللہ دا خود قرآن طالب علمو تاولی دسرا دا سی جکم دیر خفگان اعراضو کو رسول اللہ مبارک پا محفل کی ناسو عبداللہ ابن امی مکتوم اڑون صحابی براوے رسول اللہ مبارک پا ودرے مرحبا دی دا شخصیت تپارا دا چاپ پا بارک جخ پر رب مال زورن را کڑی را دا طالب علم دیو شان لری کنن منگ تا پتہ لگے رے منگ با روزانہ رخپلو کورن نزور رے طالب علم سرو مدرسہ کی ناسیو اغیارو زمان زینڈا کرے رے کہ دا معلم دا قرآن دا طالب علم ستاسو لو دشمن دے ندا ستاسو دشمن نرے نن ستاسو پر ازیاء کی دا مدرسہ را دا اللہ رسول فرمائے لی چی ردی طالب علم دا خپو دلان دینا دا رحمت پر اشتیخ پلی وزر غوڑی زمان پر خبر باندے یقین دے منگ پا خپل استرگو باندے دا رحمت پر اشتی وینو منگ داوالے شو زمان استرگو دو کا خوڑے لے خود نبی علیہ السلام خبر دروخ کی ریشی
نشي کېره چرته هم نشي کېره. نن ستاسو پر علاقه کې دا مدرسه را د دې علاقې نه چاپېره دا کوڅې تاودي د چا دکان به وي د چا به ځمکه وي د چا به کور وي. دا طالب علم د خپل کور نه راځي د دې طالب علم سره سیکورټۍ کې بطور چې کوم دی سیکورټي ګارډ د سره فرشتې د الله د رحمت را روانې دي. دا طالب علم ستا دکان ته ورغی ستانه د خوراک سالي د رحمت فرشتې هلته دردن نه کړې. دا ماشوم طالب علم ستا کور ته درغی ستا د کور نه وظیفه غواړي ستا د کور نه ځان له اوبه غواړي دې د رحمت فرشتې ستا کور ته دردن نه کړې. دا طالب علم ستا د پټي په پوله باندې لاړ د رحمت فرشتې ستا په ځمکه باندې وګرځولې. دا طالب علم ستا په خوا باندې واوښتو ستا سره د رحمت فرشتې ټچ شوې. دا طالب علم ستا د کوڅه کې ودرېده د رحمت فرشتې هلته در ورسولې. اوس مسلمانانو سوچ تاسو وکئ چې دا طالب علم زمونږ د دې بانډۍ دپاره د الله څومره لوی رحمت دی. زما در دیوارې د رحمت په فرشتو سره برکتي کو زما کورې د رحمت په فرشتو سره برکتي کو زما ځمکې برکتي کړه زما جسم برکتي کو زما دکان او پټې برکتي کو. د دې نه لوی سرمایه ستاسو لپاره بله چرته کېدی شي. دا د الله لوی نعمت دی. معلم لوی شان د دې طالب علم لوی شان. او بیا تاسو ته زه یو خبره وکم د دې معلم او د دې متعلم مطابق رسول الله مبارک عجیبه خبره کړې ده. تاسو به یو حدیث اورېدلی العلماء ورثة الانبیاء. حدیث ته العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي علما د انبیاء وارثان دي. زکه چاته راویم ته زما دوست دی خو هغه له خپل ځمکې نه یو انچوم نه ورکوم. زکه یو کس ته راویم چې زما ډېر زیات خوښې زما زړه ته نږدې خو د خپل کور یو انچ ځمکه ورله هم نشم ورکولی خپل میراث کې نشم شریک کولی. رسول الله مبارک عجیب الفاظو فرمایل العلماء ورثة الانبیاء دا د انبیاء وارثان دي. وارث چې کوم دی نو عجیبه لویه سرمایه ده. مثال په طور زه تاسو یو مثال درکوک. یو سړی دی د هغه یو بچی دی د هغه بچی دی هغه ماشوم بچی د هغه په سترګو باندې ړوند دی جبه باندې چاړه هم دی خپو باندې دی ګډ هم دی. یو کس د علاقې ورغی دی وایي زه یو ایجوکیټډ کس یم زه یو ډاکټر یم زما ماهانه سیلري چې کوم دی 1.5 لاک روپۍ ده لوی شخصیت یم ستا دا جیدار او ځمکه ده دا په ما پسې ولې که ستا وارث به زه شمه دا په سترګو باندې ړوند دا په لاسو او خپو باندې چې کوم دی نو شل د پسې ځمکه ملي که دی به څه کوي. هغه پلار قطعا دې ته تیار نه دی ته په خپله باندې اعلی شخصیت د هر سره ستا مبارک شه خدا ګډ شل هر سره زما وارث دی. دغه شانتې رسول الله مبارک وفرمیل العلماء ورثة الانبیاء. کله کله زمونږ ګیلې پیدا شي دا عالم خدا کار کوي دا عالم دا کار کوي زما پرې خبره د سره نالګي ده. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وارث وی پته ولګي ده دی که شل او ګډ دی دی که عمل کوي او که نه کوي دی که هر قسمه کار کوي رسول الله مبارک ورته خپل وارث ویلی دي. بیا یو دور کې محمود غزنوي دا دنیا کې یو عظیم فاتح تیر شوی دی. محمود غزنوي وی زما په دریو خبرو کې او شک او د دریو خبرو به زه ډېر زیات پریشانه کولم. زالا سبیل الاختصار د دې معلم استاد او د دې طالب علم د دې مدرسې هغه درجه ستاسو مخکې واضح کول غواړم. او بیا را تاسو چې راغلی دا په دې طلبو په دې مدرسینو په دې قرآن باندې دا مین خلک دیول الله کومه درجه ورکوي انشاءالله اخر کې ستاسو خواله راځم. دغه طلبا علما یو دور کې محمود غزنوي عظیم فاتح دی وایي زما ذهن کې را درې خبرې راغلې چې را درې خبرې درو دي او که را درې خبرې رښتیا. یو دا چې را حدیث مبارک او ذخیره کې به ما دا خبره لیده چې العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي. ما د وارث ډېره زیاته لویه درجه یي چې دا د علماو دا د ځان من غلط روایت جوړ کړی دی او که دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خولې فرمان دی. یو دې خبره کې زما شکو دویم په دې خبره کې زما شکو چې ما به خپل تصویر او شکل وکته په شیشه کې ما د خپل پلار سبکتګین تصویر وکتو ما دواړه د یو بل سره مخامخ کړل دواړو شکلونو کې لغونته کې اختلاف و دې خبرې زړه زړه کې سېزلم چا په مخ کې مې دا خبره ښکاره کولی نه شوه چې زه واقعي د خپل سبکتګین حلالي بچی یم که زه د چا نه حرامي شوی یم ځکه زما د پلار او زما شکل دا د یو بل نه مختلف دی. دې دویمې خبرې ډېر زیات خفه کولم. دریم چې کومې خبرې خفه کولم هغه خبره دا وه چې د قیامت په ورځ باندې به الله
تزه په څه شکل کې مخامخ کېږم الله به زما سره څنګه خبرې فرمایي په ما باندې به رحم کوي او که غضب به کوي د دریو خبرو ډېر زیات پریشانه کولم او زما را درې پریشانې الله د یو طالب علم په برکت باندې رفع کړي روان یم د شپې مخکې خلک روان دي شاته خلک روان دي سیډونو ته خلک روان دي زما سره چاپیر خپل لخکری دي زمانه مخکې په یو اسبانه شمدان نیولې شعر هغه شمدان چې مونږ ترنا کوي ما وکتل یو طالب علم دی هغه طالب علم کتاب کو لاو کړی او رسمي رڼا ته کتاب داسې نیولې دی او ګوري نظر کار نه ور کوي تک تور تیار ده خو طالب علم کتاب کې دومره مستغرق ته دلنا درې کتاب یو خپل خوند دی ګوره دا خوند کچا واغستره دی مطالعه دا خوند بیا دې رئیس نوم نه خبرې کې دنیا کې سکیږي امام محمد رحمت الله علیه برشپی کتاب کتو او کله چې با کتاب کې دیو مسله کې اور مستغرق شو دبه پاره کې سوچ کو تحقیق به کو کله به وکتل سپوږمۍ بر اسمان نیمه لراغلی وا شپه تیر شوا خاموشي وا دیو پاسې دی او چغه به والا اين الابناء ملوک من هذا دبا چهانو بچی د کتاب د خون نه لري خبر کنه زمونږ د لاسونه پیدا کتابونه راخکو د خپل به ته ټولش بناستو دا جيبه خوندې هغه طالب علم سپوږمۍ ته کتاب نیولې نا محمود غزنوی خپل کستوي طالب علم مونږ ته خیال نشته کتاب نیولې سپوږمۍ ته نظر کار نور کوي تیار را دا شمدان والے مخامخ ورته کېره او چې ترناش محمود غزنوی عالم د شپې کله کور تر عالم مود شما نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کې الله تعالی ماته جی کم دینو راوستو د رسول الله مبارک دیدار زمان نصیب شو زماغه درې خبره د طالب علم د خدمت په وجه باندې الله رفع کړي یو اغا ماوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار شاه فرمایلی العلماء ورثه الانبیاء کدا علماء د ځان د حدیث من غلط جوړ کړي دویم دا چې زر سبکتگین بچي یم حلال او کنیما دریم دا چې قیامت پر ورځ باندې وا الله تزپ کم شان کې مخامخ کیږم زما سره د رحم معاملې کوي کر غضب نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه ماته اے محمود غزنوی اے د سبکتگین بچیا زما یو مسله حل شو رسول الله مبارک تصدیق وکړو چې د محمود غزنوی د سبکتگین بچیا پته ولګیرا زه حلالي د سبکتگین بچم دویم مسله رسول الله مبارک حل کړه چې د سبکتگین بچیا د قیامت پر ورځ باندې وا الله تعالی لارې هم داسې رڼا کی زما دویم مسله حل شو قیامت کې هم سوچ زمو اغم الله تعالی حل کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خله مبارک باندې چې د قیامت پر ورځ باندې وا الله تعالی لارې هم داسې رڼا کی لکه څنګه چې زما وارث کتاب رڼا کو دریم پته ولګیرا چې رات طلبه علماء د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارثان ټول وای سبحان الله دریوانه خبره محمود غزنوی الله تعالی زما حل کړي د دې نه مونږ ته اندازه ولګیرا چې د دې معلم لو شان دی د دې طالب علم لو شان دی او بیا تاسو لري سره محبت لرون کې دا نن چې تاسو راغلي تاسو کې بس دکانداران دکانونه به بند کړي څوک به ډرایوران خپل گاډي به ودرولي څوک به ځمېداري خپل پټي نه راغلي درې خلکو دغه ثواب پنیت باندې د قران په ختم کې تاسو شریکي تاسو هم د قران سره په یو طریقې سره خو واسطه را لکنه مې قران خو هغه کتاب دی شپېله هم مرتبه ور کړو میاشتله هم مرتبه ور کړو من خو اشرف المخلوقات یو من خو انسانان یو من د رب نه دا امید لرو نن چې کوم محفل لمنګ راغلیو ان شاء الله زمونږ د خبر رب نه دا امید دی چې کوم یو طالب علم د قران حفظ کړي سلور 15 کال قران ولره ان شاء الله موږ د خبر رب نه دا امید لرو زمونږ دل ترا ګنټه دو ناس ته چیرا الله براغ طالب علم د سلور 15 کال د قران د تلاوت ثواب ان شاء الله منګلا د مدرسې سره د استاد سره د طالب علم سره د قران سره د محبت په وجه باندې ان شاء الله سلور 15 کال هغه ثواب په 2 غنټو کې عمره کوي ان شاء الله موږ درو نه دا امید لرو قران سره تاسو هم نسبت راغو ان شاء الله دا نسبت همیشه را پار ساتي درې استادانو سره درې طلباو سره درې مدرسو سره ان شاء الله کامیاب وي
دنیا کی تاسو ګورئ دنیا کی چې الله کامیابی او فلاح کم خلق ور رسول لري داغه شاته وسنه سواسیتره قرآنی تاسو به کتابونه کې اغلی دلی تاسو کې به ایجوکیټډ طبقه ناشتي تاسو کې به سکول استادان ناسي لولو اشخاص بناسي کتابونه کې به تاسو کتلی دور خلافت عثمانیہ دار مسلمانان یو عظیم خلافت تیر شویر 100 کالا دا جاریو پزمک باندې الله نظام جاریو او دغه شانته شریعت باندې قرآن او حدیث باندې په فیصله جاری وي خلافت عثمانیہ دا د یو سړی نه الله تعالی تمام خلافت وجود تراوسته او دغه مسلمانو او بیا دغه شاته چې کوم نه د قرآن د ادب او د قرآن د نسبت وجوا د ترکو یو الګ تیراغنو مسلمان دی الله رب باز خلکو پزړه کې رايو فطری خبره یخو دی د میل مدوستی ډیر خلک داسي چې توي پیژنې هم نو دی به ون خلی راز ما سر رازا ډوړې اوخرا چې وسکا او بوسکا توي پیژنې هم نه تور لاري تپوس کې الله د میل مدوستی یو نیم کس په فطرت کې یخو دی نه عثمان د ترکو یو نوجوان دی الله دغه پسینه کې او پزړه کې د میلمنو سره محبت چرې نو دا یخو دیو دی با اکثر ما سوتن منځنه پس داسې جمعات کې پادش کا څوک راشي میلمه چې خپل دیره او بیٹک ته بوزاو دی چې په کم کلی کې اوسېږي هغه ټول در ترونه وغیرہ یو ټبرداري را زنانو سترا من نشته بار ګرځي دته 100 پیرې د خپل ټبرداري له طرفه دمکی میلاو شو چې ته بهر پردي میلمانه راولې دا خو زمونږ یو محله را زمونږ دیو بل نسته ترا من نشته ته پردي سړی راولې دا به بیا پاره نه راولې دوی الله زما په سینه کې میلمه سره محبت یې خو دې زه مهمان نوازم په ما دا الزام پابندي ملګوي زه بهر کوڅو کې نه ودروم زه دیره کې دنه بل ساتما نه دمکی ورته میلاو شکر دینه پس تا میلمه راوستو ستام خیر نشته او د میلموم خیر نشته هغه عثمان یو پیر میلمه راوس خلکو اعلانونه وکړل د عثمان بل میلمه راغلی خلکو میلموم عثمان د علاقې نه وسغلو د لار سپاسیله کې د یو پیر دی دغه کور ته ورغی دروازې وټکوله کله چې هغه پیر او مرشد راووتو ورته وایي سری شاګرده سری مریده یره چې د کلي نه خلکو راویستم صرف په دې وجه باندې چې مهمان نوازي د خلکو کومه هغه ورته وایي راځه زما دیره کولاو ده دا یو ښه صفت دی چې الله یې چاله ورکي راوله دلته میلمانه خو شپره ډوډۍ وخوره اودش ارام وکړه سحر به بیا فیصله کوو ډېره شپې لغونته کې اوده شو عثمان هغه نوجوان او بیا تهجد ته پاسېرو کله چې تهجد وکړل د هغې نه اخوا د سوچ کوو چې ما خو به کور کې د قرآن تلاوت کوو زما د دې استاز او د دې پیر پرې دیره او بیټک کې به چېرته قرآن که نه المارې کولاوې کړې چې زه قرآن وګورم د قرآن تلاوت وکم پته ولګي را د کم طرف ته د شپې خپې غځولې وې هغې طرف ته قرآن پروت و د قرآن روغس کله په سر باندې گدي کله په مخ پوری نسی کله کله سینه پوری نسی رب ما د قرآن ګستاخی کړي وا رب غیر اختیاري شوی را ما قرآن ته قصدن خپې نه غزولې زما خپې چې کوم دی غیر اختیاري غزیدلی ما ته قدم را پته ما بر شپې خوب نو کړي زب ولاړم خو ما به قرآن طرف ته خپې نه غزولې قرآن کله په سر دی او کله سینه پوری نسی هغه پیر داغوي نبی رسول الله والسلام خوب کې راغی چې پاس خپل مرید او شاگرد پس ورشه ورته زماره دیری نه ز مخ په وړاندې باندې ز دنیا کې بر دې قرآن د عزت توجنا الله تعالی مقام درکې تبر قیامت د ورځې پورې وستانم ژوندې هغه پیر چې کله راغی د حالات وکړو رنگ بالکل زیړ دې چغه وباسي پیر سے ورته ولې مریدا ما د قرآن توهین کړي ما ته پته و دې سیټ ته قرآن شته ما بخپې نه غزولې ما غیر اختیاري د شپې دې سیټ ته خوب کړي ما خپې غزولې ورته وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد فرمایله قرآن کې راو زه بهر ته وځه دی چې کله بهر ته راووتو د کلي لس نوجوانان دي د دې لپاره بهر ته راوتي دي چې موږ زندګي د الله دین ته وقف کړه موږ په مخ کې باندې وځو د الله د دین تبلیغ وکړو زموږ له یو رهنما او رهبر پکار دی یو مشر پکار دی عثمان ته وکتل نورانی چهره را د خپل امیر جوړ شو مخ کې روان دی یو کلینا خلق تپوس کې چرته
روانه مونږ روان یو که دکاندار مخکې راځي د الله د دین دعوت ته که زمیدار مخکې راځي د الله د دین دعوت ته که کاروان مخکې راځي د الله د دین دعوت ته مونږ داسې علاقې ته روان یو زمونږ منزل نه معلوم د الله دین به چلو لږ لږ کسان د یو سره ملګري کېږي څو علاقې چې یو قطع کړې زرګونو ته تعداد ورسېد چا ورته وي تاسو خو د الله د دین دپاره راوتې دلته کې څه عیسایان دي مسلمانانو باندې ظلمونه کوي بچي ورله قتلوي موږ د هغو نه بچ کوي دیو اراده وکړه په هغو باندې جهاد کو حمله کو کله چې هغه عیسایي ته پته ولګېده بادشاه ته ډېر زیات ضعیف دی خلکو نه تپوس کو دا کم کسان چې اراده کوي په موږ باندې راځي حمله کول غواړي څنګه کسان دي خلکو ټول ینګ نوجوانان دي او داسې جذبې لري نوراني چهرې دي هغه عیسائی او قاصد ولګو زما سره صلح وکړي ما ته سموای او هغه عثمان چې ردیو مشر دی زه دله خپله لور ورکول غواړم د پاره درې چې زه دنه په امن شم او د دې یقین ته خبره پریوزي چې او دی په خپله صلح کې صادق دی ما ته سموای دریو په خپل منځ کې صلح وشوه مرګر ورته بالکل د بادشاه لور واده کا د هغې بادشاه صرف یوه لور د زوی وغیره یې نشته هلته کې دیو پړاو واچو د هغې بادشاه لور هغه طرف ته واده شوه دیو د خپل دین پرچار کوي کله چې بادشاه وفات شو مړ شو عیسائی خلکو یې د ده په ځای باندې نایب څوک مقرر کو د بادشاه زوی خو نشته صرف یوه لوره ده دا زوم یې ډېر زیات صالح دی د هغه عیسائی بادشاه په ځای باندې هغه عثمان خلکو د هغه ځای خلیفه جوړ کو خلکو د هغه عیسائی نایب جوړ کو خلکو د هغه ملک بادشاه له خطې بادشاه جوړ کو عثمان چې کله په تخت باندې کېناست عثمان چې کله حل پورته کو خلکو تاسو ته پته شته قرآن یې راویستو دا کتاب دی د دې د وجې نه الله ما دا حکومت راکو ځکه ما دې طرف ته خپې غځولې ما دا په سر باندې نیولو رب ته ما پر یاد کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پیر له په خوب کې راغلو عثمان ته ووایه د دې قرآن د عزت د وجې نه به الله تعالی مراتب درکوي زه بادشاه شوم د دې قرآن د عزت د وجې نه انشاءالله پر ملک باندې به د دې قرآن نظام لاګو کو پر ملک باندې به د دې قرآن فیصلې کو هغه عثمان که کله عدالت ته ورځي کله خپل تخت ته ورځي اول قرآن دې بیا وروسته کښېني د هغه ځای نه پاسي اول قرآن رالي بیا وروسته ځي سوه کاله پورې هغه خلافت عثمانیه مسلمانانو کې دنیا باندې وچلېد شاته صرف او صرف که برکت ہو دا د قرآن د عزت برکت ہو قرآن عظیم کتاب عزتون ورکول والا کتاب میں معلمم اعلی متعلم شاگردم اعلی دا تاسو جو سره محبت ساتي ناس استاسم د قرآن سره نسبت راغې تاسم اعلی عثمان ور سره نسبت راغې په ټولو کې اعلی وګرځېد زه واقعه بیانوم خبره رو راغونډومه شاید تاسو هم ستړي شوي انشاءالله اختصار نه کارلم توجه سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی د هغې صحابي نوم دی سالم رضی الله تعالی عنه زموږ علما او طلبا هغه په خپل نوم باندې نه پیژني نو هغه ته چې کوم دی هغه دغه آقا په نوم باندې حذیفه هغه نوم دی او هغه ته غلام د ابو حذیفه وي دغه په نوم باندې یادېږي کتابونو کې بخاري شریف کې هغه تفصیلي واقعه بیانېږي هغه سالم یو غلام دی د مدینې یو سوداګر دی د هغه سوداګر نوم دی سلام ابن جبیر هغه سوداګر یو عیسائی سوداګر دی دیو شام ته لاړم ما په شام کې سودا واغسته ما مدینې ته هغه سودا راوړم چې خرڅ کم ما به د مدینې اشیا شام ته وړل او د هغه ځای نه مې سودا راوړم مدینه کې مې خرڅوله لار کې یو غلام ولاړ دی ډېر زیات وچ دی د رنګ نه ډېر زیات بد شکل دی سالم د هغه نوم دی هغه سالم ما یو څو پیسو باندې واغستو ما یې که چېرته راسي کس غلام ته ضرورت وي چې اعلی د غلام اغستو قیمت ورسره نه وي نو زه به پیرا سالم په ارزان قیمت باندې خرڅ کړم ما چې کله سودا راوړه سودا یې مدینې ته راورسوله مدینه کې چې کوم دی سودا یو ځای کې پړاو کړه کېښوده سودا خرڅه شوه حضرت سالم رضی الله تعالی عنه هغه ټیم کې لا مسلمان شوی نو هغه سالم غلام ودرو غرمو ته ودرول او پرې لار کې ودرېږه لارې نه به ته خوځې نه که چېرته پرې لار څوک ځي او تپوس کوي زه به یم چې دا غلام برای فروخت دی خرڅولو ته مې ودرولی دی څو ورځې هغه غلام وچ کړس هغه تور بدشکله غلام دی ولاړ دی څوک تپوس نه کوي د هغه د قیمت یو زنانه د مدینې صبیه نومې دی په هغه لار باندې ورتېرېږي د هغې غلام نه تپوس کوي غلامه زه تا ګورم سهار چې زه ځمه ته هم پر هغې نور باندې ولاړې ماښام
قرآن چې زم ته هم پر نور باندې ولاړې وایي زه غلام یم دی آقام سلام ابن جبیر دا زما قاره د خرڅ ته ودرولې ما دی مې ناستې ته هم نه پرېږدي دی مې دمې ته هم نه پرېږدي دی مې خوب خوراک ته نه پرېږدي چې دا ځای ودرېږه که چېرته څو خریدار پرې لار باندې تېرېږي زه پې تا ور خرڅ کړم خو زما قیمت زما باندې څوک پیسې خرابول نه غواړي ځکه زما جسم هم داسې دی پیټ یې نشم وړی زما رنګ هم خراب دی هغې زنانه نوجوان العمر صبیه هغې وې زما غلام ته ضرورت نشته زه تا اخلم د دې لپاره په تا باندې ظلم کېږي لږو پیسو باندې واغسته یو بل سوداګر دا د مکې باشنده دی هغه سوداګر ابو حذیفه دی د شام نه سودا راوړي مدینه کې اوس ورځې پړاو کوي بیا به واپس مکې ته خپلې علاقې ته ځي ځکه د کور په مکه کې و هغه مدینه کې سودا خرڅوله چا ورته راسې تذکره وکړه دلته یو جنیر صبیه نومېری داسې یو غلام سره یې داسې ښه کار کړی دی چې هغه یې واغستو هغه د ګرمۍ نه بچ کو نه دغه غلام دی سوداګر ابو حذیفه ویل زه د هغې جنۍ سره نکاح کول غواړم کله چې د دواړو په منځ کې نکاح وشو څو ورځې پس چې دی هغه بزنسمین هغه سوداګر هغه ابو حذیفه خپلې مکې ته ځي ځان سره یې صبیه هم بوتله ځان سره غلام سالم هم بوتو هغه بزنسمین د حضرت عثمان رضی الله تعالی سره مرګتیا را عثمان ته وایي عثمانه نور کله زما ستا مرګتیا ډېره زیاته خوږه وه عثمان رضی الله تعالی فرمایي زه د نبي علیه الصلاة والسلام صفایي زه د رسول الله مبارک شاگرد ته یو عیسائی مسلمان شه زما او ستا مرګتیا بیا برقرار شي هغه سوداګر مسلمان شو ښځې هم مسلمانه شوه غلام هم مسلمان شو هغه ښځې هغه غلام چې چا ناغستو هغه غلام آزاد کو سالم رضی الله تعالی عنه په جړا شو تر دغه وخته پورې چې مسلمان شوی نو یو عام غلام دی بد شکل غلام دی چا په قیمت باندې خپلې پیسې بربادول نه غوښتل سالم رضی الله تعالی عنه په جړا شو هغه زنانه ته وایي زه خو د مزدورۍ نه یم زما جسم داسې دی تا زه آزاد کړم زه به کوم ځای زندګي بسر کومه خاوند وي زما سره وایي نبي علیه الصلاة والسلام سره یې کېنو قرآن یې زده کو او کله چې قرآن یې زده کو وز د هغې غلام شان ته وګوره کله چې قرآن زده کو صحابو کې بهترین قرآن به هغه سالم رضی الله تعالی عنه ویل مکې نه رسول الله مبارک کفارو مجبوره کو رسول الله مبارک هجرت وکړو کله چې هجرت وشو قبا ته لاړل قبا کې جمعه جوړ شول قبا دپاره به امام څوک مختص کېږي بخاري شریف کی تفصیلی روایت ده قبا کې به امامتي حضرت سالم رضی الله تعالی عنه کوله کم چې ابو حذیفه غلام د ابو حذیفه آزاد کرده غلامو او بیا امام بخاری رحمت الله علیه وی پر سالم پسې بشاتا بطور مختاری چې ولاړو بالکل پر پسې شاتا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړو هغه غلام چې په قیمت باندې چا خپل پیسې خرابول نه غوښتل کله چې قران پسې نه پورونه قران زده کو د عمر فاروق اونته کې اشخاص هغه پسې شاته بطور مختاری ودرېږي ټول وای سبحان الله دا قرآن شان دی نن تاسو روم زوم مبارکي در کوم چې بره دومره باندې لوی علاقه کې دا چند کسان الله د خپل قرآن درې ختم په موقع باندې حاضر کړي دي ستاسو هم د قرآن سره نسبت راغی انشاءالله درې ثمره به تاسو د قیامت په ورځ باندې بیا وینئ چې قرآن څومره غیرتي کتاب دی قرآن یوازې دا نه دنیا کې انسان له عزت ورکوي قرآن پر قبر کې هم د انسان سره وي قرآن په محشر کې هم د انسان سره وي تاسو فضائل اعمال وغیره کې اورېدلي دي چې دغه سورې ملک دا به د قیامت په ورځ د رب سره باس کې جګړه به کوي رب دا انسان جنت ته بوزا که جهنم ته بیا ما ورسره واچو کنې ما خپل کلام نه میټاو کا الله فرمایي سورې ملک تبارک الذی نر جهنم ته ورچوم نر خپل کلام نه میټاوم ستا سفارش منظور دی زرا ګناهګار جنت ته بوزا سبحان الله قرآن غیرتی کتاب دی نو دا ډېر مقدس اشخاص دي را استادان دا طلبا ډېر مقدس هستیان دي دریو په خدمت باندې الله دین انسان ته ور نصیب کړي دریو په بیزتی او توهین باندې الله د دین انسان چې کم دی نو محروم پاتې کړي تاسو هم خوش قسمت اې د قرآن سره ستاسو واسي تراله هغه اشیاء له مرتبه ور کړي چې هغه انسانان نری ان شاء الله مونږ انسانان یو اشرف المخلوقات یو مونږ له هم داسې مرتبه را کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه له دا مرتبه ور کړي تاسو د نبی علیہ السلام صحابه ته وګورئ عمر فاروق رضی الله تعالی خپل واقعیا خب جلی الفاظ کې راسي بیانې
خیالي چې زاغ کسیم خپل مرګرو سر روان دی یو زیت اور ورسېدو الته کې راسه د اوخانو سرولو زیره یو خټ او یو غر دی هغه ته ودرې جاړي مرګر ورته امیر المؤمنین ولې وړکوالی باندې موږ دلته اوخان راوستل مال د اوخانو سرولو طریقه نه راتله زما مرګرو له طریقې ورتلې پاڼې به ورته راشیندلې ماښام به موږ کورونو ته اوخان بوتلل زموږ مشران به مخې ته راوتیو زما مرګرو مور پلار چې به مخې ته راوتیو خپلو زامنو ته به اوښانې وماړه کړي زما د لاس نه به پلار چوکه واغسته ماله به یې راواچوله عمر او خان چې څنګ بولې واغستې دې راوستل ته به لویږې نه ستا به بچي نه یي ستا به کړمه نه یي نن تاله د اوښانو سرولو چل نه درځي سبا به زه په تا باندې کومه څه زه هغه مریم ماله په وړوکوالي د اوښانو سرولو چل نه راتو ماله کې عزت را کړی قرآن را کړی هغه دور هغه چې قرآن مې په سینه پورې نه ونیولی کم وخت نه چې ما قرآن په سینه پورې ونیو زه هغه مریم چې څومره دنیا باندې زما بادشاهي ده زما حکومت کې شرمخان او بزي یو ځای ګرځي شرمخ مجال نشته بزي ته خوله ور واچوي هغه عمر فاروق چې کله ځمکه باندې زلزله راله عمر فاروق کوړه راواغسته راواچوله ځمکې ولې خوځې حرکت ولې کې ولې په تا باندې عمر د عدل او د انصاف فیصلې خو پرېښودې نه دی تاریخ ګواه دی په هغه خطه باندې تر اوسه پورې زلزله بیا نه راغلې او عمر فاروق لا درجه میلاو شاه بلال حبشي دی د حبشو نه دی نسل حبش دی د رنګ نه تک تور دی او دغه شانتې د حیثیت نه غلام دی آزاد هم نه دی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیروي بلالا ستانه او تپوس کول غواړم یا رسول الله سری بیګار شپې خوب کې جنت ته تلو ما او جنت کې مې رضا نمخ کې د پړهو کړه ساره اورېدو مال پرشتي نه تپوس کړه کړه ساره سوکته یا رسول الله ستا هغه حبشي غلام چې ستا په یاد کې چې کوم دی ستا په محبت او عشق کې داغه د ملا واز د سکروټي ولي کړي دی عمرې کړي دي هغه سره شګه داغه په ملا په خوله باندې هغه سړی شوی دی هغه بلال حبشي مخکستان روان دی دا زین ترا سوچ رانه ولې چې بلال حبشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه درجه ولې اوچترات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دنیا کې مخکې روانو که دشمن چرته ناسي گزار کوي اول په ما باندې کوي زما سینه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ډالي زما سینه به ډالي نن مال پرې باندې افسوس راځي پرې باندې مال پریشانی راځي ما بلال حبشي د حبشو سره تعلق لرو د یو کافر په لاس کې غلامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفاع کړو خپل سینه محمد رسول الله ته ډال کړو د خپل املا په ذریعہ سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو غشي چې کندانو دفاع کړو صہیب رومو ګورئ سلمان فارسی ګورئ خپل سینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفاع ته نیولې نن زمونږه مسلمانانو په دور کې د رسول الله مبارک په عظمت باندې خلق عملی شروع کړي چاوي ز پیغمبر يم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس د رسول الله مبارک د ختم نبوت عقیده د خپود لاندې کړه نن منګه مسلمانان آزاد مسلمانان زمونږ نه لاس چات کړیا چولې دي د بلال رضی الله تعالی عنہ بشان د صہیب رومي بشان نه زمونږ په خله باندې چا لاس یې خوده نه موږ د چا ماتحت غلامان یو نن زمونږ د خلینا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دفاع کې چرته لفظ ونه وته چې زماره پیغمبر په عزت باندې ولې عملي کیږي ولې پر خداداد ملک پر اسلامی ملک چې کوم دی خلق را پاسي زماره پیغمبر گریوان ته لاس ورچي دا سره ځان په نبوت او پیغمبري کې ولې مساوي کوي نن زموږ د خلینا دا خبره ونه وته بهر کیف قرآن عظیم کتاب دی چا چې هم په ست طریقې سره هغه قرآن سره خپل تعلق راوسته قرآن عزت ورکړي زمونږ اکابرینو کې شیخ الهند رحمت الله علیه هغه الله اعلی مقام ورکړو هغه مالټا په جیل کې چې کله قیدی دی د قرآن د تفسیر صحیح ولې کلا او کله چې رهایی الله ور نصیب کړه خپل شاگرد حسین احمد مدنی ته وای منګ پرې کشته کې زو خوشایت چې کشته چپی شروع کی استاد الله سن دا پاڼ خطر تا وینشي دا د قرآن تفسیر ما سه حصہ لیکل نور
خبر جیل نه پس لیکما دا په صادر په خپل سینه پورې وتړه چرته ځای نشي د قرآن د عزت د وجې نه الله هغه مقام ته ورسو نن موږ په غیر د رحمت الله علینا دغه نوم جدا نشو اغستی مجرد نشو اغستی زمونږ اکابرینو کې مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه فقیه العصر د خپل زمانه فقیه الله چې کوم دی عجیبه شخصیت ورکړو دغه شاته راز علماء بیان کړی چې الله دې مقام ته ولې ورسولو یو دور کې جیل شو جیل کې دن لري جیل کې ورسره یو کمره کې یو مرګره قیر شو دا مرګری نه تپوس کې مرګریا بهر زما میشن د قران ترویج دی د قران چې کوم دی هغه خلکو ته خورول دي تا قران ویلې کنه دی هغه جیمانه زره نه ولیک ال قران بس په چاره پیدا کم ال شاب دلته کې تا د قران ویم زه عالم یم صرف په دې وجه جیل تراغلم تا ته بس قران خیمه هغه شاگرد ته قران شروع ک جیل کې دنه پنځل سپاره چې ورسره رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه پسې دا جیل د طرف یو ورق کاروبار چې بنن تاسو هغه پرې خو دې دل تراغلي الله رستاسو رزلونو مرادونه پوره کی او دغه شاندار محفلونه د همیشه لپاره الله زمون پر علاقو کې قائم او دائم ساتي درې علماء طلباء درې قراء د سر د سوري دی الله تعالی همیشه لپاره زمون په سرونو باندې ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي